وی لږ وخت پس مشران راله چې افوا وه څوک شته دی نه. په داسې حالاتو کې پاکستان آزاد شوی دی. نن ستاسو پونګپونګو ته پاتې شو، نن ستاسو ډمتوب ته پاتې شو. په ایمان یې ووایه د 14 اګست په موقع باندې اوس تېره شوه. د 14 اګست په موقع باندې د یو عام سکول، کالج، یونیورسټۍ نه واخله، د یو عام سرکاري ادارې نه واخله تر زمونږ د صدر او د وزیر اعظم پورې په ایمان یې راته ووایه په کوم ځای کې که تاسو اورېدلي ما ته ووایه. چېرته مو دا اورېدلي دي چې یو کس دام پکې ویلي چې د پاکستان د جوړېدو مقصد لا اله الا الله محمد رسول الله. هر یو انسان څوک د روټۍ په غم کې، څوک د جامو په غم کې، څوک د ټماټرو او د پیازو په غم کې، څوک د رزق او د دالو په غم کې، څوک داسې دي چې هغه به دا موایي چې خبردار دا روډونه هلته مو، دا روډونه هندوستان کې مو، دا اسپتالونه هندوستان کې مو، دا پلونه هندوستان کې مو، دا خوراک هندوستان کې ملاوېده چې موږ را بیل شوي نو. خو زموږ مشرانو چې قربانۍ ورکولې، لکونو خلکو خپل ځانونه ټوکړې ټوکړې کول، دې دپاره نه چې زمونږ چې کوم دی کورونه نشته، زمونږ اسپتالونه نشته، زمونږ چې کوم دی روټي کپړه مکان نشته. دا هر څه د دې ځای نه ښه موجود و، دا هر څه د دې ځای نه ښه موجود و چې هغوی دا هر څه پرېښودل صرف د دې دپاره یې پرېښودل چې نه موږ له یو داسې وطن پکار دی چې په هغې وطن کې به صرف سکه او نظام د مدینې منورې د جانان مبارکي بس. مونږ خو له تا نه پاکستان غوښتو قرآن دپاره چې په قرآن نشي رڼا دا پاکستان بس وي. د عاشق صادق